الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو دنن بیان یا د مذاکری چې کومه موضوع ده هغه اسلامی میاشتې د ذوالقعده میاشت بارکی ده او د حج بارکی ځکه چې دا میاشت دی کې چې کوم دی د حج تیاری کول او د حج د پاره تلل دا چې کوم دی په دې باندې مختص ده د دې فضیلتونه او اهمیت ډیر زیات دي څنګه چې الله جل شانه قرآن پاک کی فرمائی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الله جل شانه وی چې دا د میاشتو شمار میاشتو تعداد بارکه وی د الله په نسبت باندې د میاشتو هغه 12 میاشتې دي اسلامي چې کوم میاشتې دي نو هغه 12 دي 10 شهرا فی کتاب الله د الله جل شانه په کتاب کې چې الله پاک هم ذکر کړی دي هغه 12 میاشتې دي او دا کله الله جل شانه مقرر کړی فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض هغه ورځ باندې به کوم ورځ باندې چې الله جل شانه د ازمکه او د اسمانونو پیدا کړل په هغه ورځ باندې الله جل شانه دا میاشت مقرر کړي به چې کوم دی 200 میاشتو کې څلور میاشتې هغه د حرمت میاشتې دي منها 4 حرم څلور میاشتې د حرمت دي یعنی دی کی چې کوم دی قتال کول جهاد کول او مخصوص یو څو سيزونه چې هغه په دې کې کول ناجایز او جایز نو
یعنی ممنوع همغه میشتو کې په دغه سلورو د حرمت والو میشتو کې یو ذوالقعده میش هم ده کوم چې اوس شروع ده نن اتم تاریخ د اسلامي میشتې د ذوالقعده او د ذوالقعده ته ذوالقعده ولي وي څه مطلب قعده ناس ته وي بیٹھ جانا قاعد عربی کې قاعد بیٹھنے والا یعنی ناس دی وای تاسو ناس دی تاسو ټول قاعدین یې ناس خلک یې او یو قاعدی یو قاعد حمزه سره یو قاعد د عین سره یو قاعدی قاعد د قاعد تم اکثر پنجابیان چې کوم د قاب نقاب سازي قاعد وته وي قاب ډیر استعمالي نو قاعد ناس دی ولا ته وي او قائد د حمزه سره قائد لیډر ته وي یعنی یو فوج لیډر وي یا یو مشر وي هغه تم چې کوم دی هغه ته قائد وي او یو قائد دی د یا سره کاف او د یا سره د دې مطلب دی مکر کول والا نو دلته کې د عین والا قائد مراد دی قائد د ناس دی والا زو یعنی اوس چې کوم دی ذل مال څه مطلب دی د مال والا ذل اولاد د اولاد والا ذو زوجه د خزي والا ذو سیاره د گاڑی والا نو دلته د ذوالقعده څه مطلب دی د ناس دی والا اوس د دې نه څه مراد دی چې ولی چې کوم دی د دې مطلب ناس دی والا دی هغه د دې وجنا چې په دې میشت کې الله جل شانه قتال کول په مسلمانانو باندې ممنوع کړي او چې تاسو په دې میشتو کې قتال مکوئ جهاد مکوئ نو په دې میشت کې به هغوی د جهاد نه کېناستل قتال به نه کوو نو ځکه د چې کوم دی ذوالقعده وي نو دا سلور میشت دي ذوالقعده ذوالحجه رجب او شوال هم بګي داخل دي شوال ذوالقعده ذوالحجه او رجب د دې یو فضیلت دا هم دی چې په دې میشت کې مسلمانان د حج د لپاره تیاری کوي او د حج د لپاره چې کوم د قافلې رواني کی او سفر چې کوم د شروع کوي یا چې کوم د بعضو خلکو شروع کړي نو دا ډیره د اهمیت والا میشت او بل اهمیت او فضیلت د دې میشت دا دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې میشت کې سلور عمرې کړې دي سلور عمرې په دې ذوالقعده میشت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کړې دي خو یو قتال ممنوع دی جهاد ممنوع دی خو چې کله کافران حمله وکي نو دغه وخت خپل دفاع کول ناجایز دي څنګه چې قرآن پاک الله جل شانه فرمای وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا که فرض قدیم میشتو کې بتا سبحانه کافر حمله وکي جهاد حمله وکي نو جهاد به ستاسو لپاره ضروری دی دفاع کول د خپل ځان دفاع کول او د کافرو او د دشمن مقابله کول به برپور چې کوم نه کوي تاسو څنګه چې په غزوه خندق کې وشو او په غزوه بنو قریظه کې وشو هغه په دې میش کې شوی دي حالانکه قتال ممنوع خودو جهاد او د قتال کولو وجه دا پیښ شو چې کفارو چې کوم نه حمله وکړه او زیته وکړو نو به چې کوم نه دا خندق معاملې پیښ رااله او خندق غزوه خندق وشو کافر چې کوم د شکست خوړو لاړ د غزوه بنی قریظه چې کوم غزوه ده يهودانو سره معاهده کړی و د مسلمانانو سره نو هغه چې کوم دغه معاهده ماته کړله د خپل وعده پاسداري ونه کړه وعده پوره نه کړه کله وعده پوره نه کړه نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې تاسو دوی قتل کوي قتال کوي نو په دغه میش کې چې کوم دی غزوه بنو قریظه پیش رااله او صحابه لاړل چې کوم دی او يهودانو سرونه کټ کړل یو چې کوم دی حلال کو او ختم کړل په بنو قریظه کې نو په دې میش کې قتال جهاد کول ممنوع دي حرمت میشت دي خو کچره کفار حمله کوي نو به خپل دفاع کول د خپل دین او د خپل ما تحت او د خپل مسلمانانو دفاع کول دا به ضروری ده قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه برپور یعنی خپو بهادرۍ سره به چې کوم نه داغي مقابله وکړي په ذوالقعده میش کې په دې میش کې
او بعض خلک وي چې دا مېش چې کوم دا د کې واده کول خادي کول دا ټیک نه دی او نحوست مېش دا اسی چې کوم نه فضول خبرې د خزو خبرې دي بلکې په هر یو مېش کې واده کول نکاح کول جایز دي هغه که د رمضان مېش ولې نه وي په رمضان کې جایز دي نو یو مېش هم داسې نه ده چې په هغه کې نکاح کول واده کول یا نور داسې څه خادي وغیرہ کول دا چې کوم نه ناجایز وي داسې یو مېش هم نشته دی دا منګړت خبرې دي یو خو د دې میاشتې چې کوم نه د اهمیت دا فضایل دي چې نبی علیہ السلام په دې کې چې کوم د عمرې کړې دي او یو غټ عالم د ابن القیم رحمه الله ډیر زیات کتابونه لیکلي دي هغه وایي چې په رمضان مبارک کې عمره وکړه په رمضان مبارک کې چې عمره وکړه هغه داسې دی نبی علیہ السلام فرمایي لکه چې ما سره حج وکړو ډیر لوی فضیلت دی په رمضان مبارک کې چې کم کس عمره وکي نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم داسې دی چې دا کس داسې دی لکه چې ما سره حج وکړو حج مبرور وکړو یا سره هغه تګ او عادت ونکو حج مبرور وکړو حج مبرور نه څه مراد دی چې د ټول احکامات پوره کړل او د دنه بکې هیڅ قسم کوتاهي ونه شوله او د چې کوم دی د ګناهونو نه پاک صفا شو او د حج کوم دی دا مقبول شو او الله جل شانه د قبول شو دا سه حج د ما سره وکړ چې په رمضان مبارک کې عمره وکړه او ابن القیم رحم الله فرمایي چې چا په دې مېش کې عمره وکړه په ذوالقعده مېش کې نو دام داسې د لکه د چې رمضان مبارک کې عمره وکړه او د رمضان مبارک د عمرې فضیلت تاسو په خپل اوریدو چې هغه نبی علیہ السلام سره د حج کولو برابر دی رمضان مبارک کې عمره کول نو په دې میش کې عمره کول دا ډېر د لوی فضیلت والا دا څوک چې عمره وکي او د دې میش بل خصوصیت دا دی چې څنګه چې موږ ویل چې یاره د الله جل شانه یو لوی حکم طرف ته خلق رواني کی تیاری کوي چې هغه حج دی د کې سلور میاشتې شوال نش تیاری شروع شي اوس خو کم دی جزونه دي او سہولیات دي په خواب زمانہ کې ډېر وخت لګي د میاشتې بلګېدلې په سفرونو باندې پیدل به خلق لل په خچرو باندې په اسونو باندې دغه په خانو باندې بدلل سمزل به کم دی پیدلو په خپل خو باندې روان وو او د خوراک ساده سامان به مسره او بسترې به وي او ډېر زیات مشقت کې بو قربان به حجله سفر به پیدل وو سبب اسونو باندې سبب کم دی په خانو باندې او سبب کشتو کې په سمندرونو کې بو نو ډیر زیات ټیم بلګیدل نو دی وجنه به خلک شوال روان شو شوال نه میاشتې نه کومه چې 13 شو او بعض خلکو سبا چې سورلې تیزی وي یا به سہولیات لګ زیات او هغه به د دې میاشت نه روان شو ذوالقعده نو د حج په اهمیت د حج په فضایلو کې او د دې میاشتې په فضایلو کې دا شته کې خلک د حج تیاری کوي او خلک حج لذي ذوالقعده ذوالحجه او رجب هم به شامل کړي دا او بل د دې میاشتې فضیلت دا ده کله چې موسی علی السلام د الله جل شانه نه تورات وغوښتو نو الله پاک او تو فرمایل چې ته یو میاشت روزي ونیسه دا شرط وسره کې خود چې یو میاشت روزي بنیسي نو به سکم تورات به تعالی درکم یو میاشت روزي ونی ولی هغه میاشت کومه میاشت وا هغه دا میاشت وا ذوالقعده میاشت به الله جل شانه تو فرمایل چې لس ورځې نور مونیسه نو لس ورځې پس به نور مونی ولی د ذوالحجه لس ورځې دې میاشت اهمیت او فضیلت د دینم دی چې الله جل شانه موسی علیہ السلام ته حکم کړو چې ته د روزي ونیسا او په دې میاشت کې چې څوک عبادت کوي هغه د نورو میاشتونه د هغې فضایل او د هغې چې کوم اجر دی هغه زیات وي نو حج دا د الله پاک یو فرض حکم دی چا سره چې استعداد وي د خپل اولاد د خپل کور والو خرچه برداشت کی د لارې چې کوم خرچ وي د آنی جانې والا هغه برداشت کولی شي نو د باندې چې کوم د حج واجب دی فرض دی چې دا به حج کوي د اسلام کم بنیادونه دي هغه 15 بنیادونه دي بني الاسلام على 5 شهادة الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه
والحج وصوم رمضان. څنګه چې د کلمې ویل دا ضروری دی، منځ کول فرض دي، زکات ادا کول فرض دي، دغه حج کول هم فرض دي. څنګه چې روزي نیول فرض دي، دغه حج کول هم فرض دي. چا سره چې استعداد وي، مال سره وي، اسباب وي، نو په د باندې کوم د حج دا فرض کیږي. نو د حج به کوم دي دوه بنیادونه دي او دغه دوه یو ډېر اهمه خبره دي چې حج والی خلقي دا سوال مرضی چې دومره لري زی اول ته منځونه کې اول د کوم د بګرمای کې تکینی په مزدلفه کې په مینا کې دغه په عرفات کې په مینا کې درې ورځې تیرې په عرفات کې په سور طرق نور باندې کوم د ولاړ یا ناشتي دغه سه مزدلفه کې وخت تیرې سړې د صفا مروه کوم د منډي وای چکرې وای طوافونه کوي. نو دین خننه چې سړې ایسې کې ناشتي او بس مونږ او داس کوي او روجیم نیسیو عبادت کوي. نازم عزتمنو د ابراهیم علی السلام یو ډیر لوی سنت دی او د الله جل شانه طرف نه حکم دی موږ به په دین کې خپل عقل نه استعمالو، یعنی د الله جل شانه عبادت د الله پاک حکم منل، یعنی د الله جل شانه حکم دی ماته زما په یقین دی چې زما د آخرت فائدہ مشته او د دنیا هم بغشتا. اوس کې اوسړه د لالچو کې چې زما په دنیا فائدہ نشته دی نو زه لازم چې اسې دومره پیسې لګوم او ځان هم ستړی کوم. خو نظم عزتمندو انسان دا وګڼي چې دا الله پاک حکم دی ماته، نو د دې وجه نه چې کوم دی دا حج کوم. او ابراهیم علی السلام په دې کې ابراهیم علی السلام سنت دی. الله جل شانه فرمایل و ابراهیم الذی وفى، ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه چې کوم حکمونه کړو الله پاک چې هغه باندې کوم احکامات یخو هغه ابراهیم علیه السلام ډیر خطرې سره ادا کړل. کوم وعده چې شوی الله جل شانه چې کوم احکامات لازم کړو هغه پورا کړل. وفا د وفا یفین دی دا اسم التفضیل له دا چې کوم دی فعل التفضیل له دې کې ډیره مبالغه ده. یو کس وعده وکي او پوره کړي نو موږ وایو وفا، د وفا وکړه او وفا ډیره خسته وفا وکړه د خپل وعده او وعده ډیره خسته طریقې سره پوره کړه. نو ابراهیم علی السلام ته چې کوم احکامات متوجي شوی هغه ابراهیم علی السلام په ډیره خسته طریقې سره پوره کړل. الله جل شانه به د دې وجنه هغه ته سو ویلي ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا. ابراهیم علی السلام خو پوره یو امت ته امه ولی چې ټول احکامات پوره کړل. قانتا لله حنیفا یعنی د الله حکم بچراتو هغه به سید روانو نه به دی خو قتل نه به دی خو متوجه کېدو، بس د الله پاک حکم دی زی پورا کومه. لکه څنګه چې د الله جل شانه حکم وشو چې تلال شه غیر ذی زرع داسې یو علاقه وا چې هغه کې نه زرع نه کوم دی پلو نه پکې چې کوم دی فصل وو داسې یو زیته الله جل شانه د تلو حکم وکړو. د ابراهیم علی السلام اصل زی چې کوم دی او کوم ځای کې پیدایش شوی هغه عراق دی. خو الله جل شانه ته حکم وکړ چې تلال شه شام ته لاړل. الته کې څو وخت کوم دی شام کې ډېر علاقې دي، فلسطین دی نور خوشا. نو فلسطین سره چې کوم دی د نبی د ابراهیم علی السلام هغه اوسېدلو په فلسطین کې او خوشا لګي علاقې دي دغلته کې. خو به په دې دوران کې کله چې فلسطین کې اوسېدو نو نمرود سره مقابله وشو. دا غینه بعد مختصر طور به مصر ته لاړل، فرعون سره سنه چې کوم د مقابله وشو او دعوت ورکو او به چې کوم د شام نو ته حکم وشو چې اوس لاړ شه. جبرائیل علیہ السلام راولېږه الله جل شانه او ابراهیم علیہ السلام ته و فرمایل چې الله جل شانه حکم دی چې داسې یو ځای دی هلته چې کوم دی ستا تک دی هجرت کول دی او سره د بچو چې کوم دی تک دی. ابراهیم علیہ السلام روان شو جبرائیل علیہ السلام سره، خپل بیبي مو سره وا او اسماعیل علیہ السلام دغه وخت کې پیدا شو ماشوم هغه مور سره. نو ولاره کې وزیر رااله چې هغه کې داسې ونی بوټي وي او شینکی وا او بوم وي. نو ابراهیم علیہ السلام چې کله تل ورسېدو جبرائیل علیہ السلام ته عرض وکړو چې آیا دا د هغه کم ځای کې به موږ قیام کوو د کم ځای چې موږ ته حکم شوی دی. نو جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل چې نه دا ځای نه دی. بیروان شو مخکې به دغه یو ځای رااله
نو بیا ابراهیم علیه السلام ارزو کو کې دې شي دا زیوی چې هلته وبم وي بوټي مو او شینکیم و نو جبرائیل السلام او تو فرمایل چې نه دا زم نه دی نو دا ډیر زین رالل او کله چې مکی ته ورسېدل دغه صفا مروه چې کوم دی دغلته نو بوټي نو بووي او نشین کیوا نه فصل او نه فل دا خو شام نه راغلی او شام د دنیا زرخیز ترین علاقه او زمکه د شام ده د دنیا د ټول نه بهترین پل فروټ او سبزیان د شام دي نو د خپل وخت تیر کړو کله چراله نو دغه ځای کې وته ویل شو جبرائیل السلام ته ویل چې د قضې ستاسو د قیام دی عدالت کې خپل بچیم پرېږدي د الله جل شانو حکم دی او واپس به تاسو شام ته نو ابراهیم علیه السلام چې کله بچی پر خودل نو الله جل شانه نه درې دعاګانې وغوښتې د غزې کې رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات د ابراهیم علیه السلام د قربانی او دغه مشقت چې کوم دی فائدہ دا وشو چې درې وانه دعاګانې قبول شي د الله جل شانه خو کتل چې نه فصل شته دی نو بشته دی یو شی زم چې کوم دی نشته شار از مکه دا او ریتی دغه چې کوم دی غرونه دي او خلخل کانی دي او صرف شګه ده نو ابراهیم علیه السلام دعاګانې وغوښتلې چې الله رب اجعل هذا بلدا آمنا چې دا ملک دازه د امن والا وګرځي نو دومره امن دی چې کله حج له سړی لاړ شي نو الته کې دا کیړه مکوړه او شکار کولم ناجایز دي دا څه وجه ابراهیم علیه السلام دعا قبول شوه شکار کول ناجایز دي لا قتل او د مسلمانانو خپل منځ کې قتل او عارت خو پرېږده دومره امن دی چې کیړه مکوړه دغه سي مرغۍ زناوران ښکار کول هم ناجایز دي دا د ابراهیم علیه السلام دعا او چې قبول شوه ده او دویمه دعا تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات چې دا زیاده سي جوړ کا چې ټولي دنیا نه خلک دلته کې راځي او دې زیارت کوي نو دغه دعایم قبول شول موږ تاسو ګورو چې د ټولي دنیا نه خلک راځي او حج کوي او اگر چې لږ حالات اوس کوم د ټیک نه دي هغه زموږ د مسلمانانو د کمزورۍ د وجنه چې مسلمانان چې کوم دي خپل اصل او بنیادی پرې خو د مغرب او د غیر په طریقو باندې روان شو نو ځکه چې کوم دي دا ذلت او دا پستی چې کوم دی په مسلمانانو باندې مسلط شو نو او درېمه دعا سوا چې الله ورزقهم من الثمرات چې دې خلکو ته پل فروټ ورکي پل ورکي نو دغه تکي خپل ک بوټي شتم نو د فل او د فروټو بوټي شتم نو خو د ټولو دنیا نه چې کوم دی میوه راځي او دغه تکي خرسيږي او خلک اخلي نو دا د ابراهيم عليه السلام دعا وا چې قبول شوه ده نو د دې میشتي هغه اهمیت او فضیلت دام دی چې په ذوالقعده کې خلک چې کوم دی حج ته ځي او د حج لپاره چې کوم دی روانګي کوي او تیاری کوي نو ابراهيم عليه السلام دغه دعاګانې قبول شوې او هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام چې کوم ماشوم وغه پرې خود دا ګوره د صد وجنا هاجره بیبي د ابراهيم عليه السلام چې کوم بیبي وا هغه ولې سن ویلې داغه تربيت شوه په کور کې د کور ماحول دینی ماحول زمونږ استاد بشان کور نو چې شپور د دنیا خبره او د دنیا د غټلو خبره او دغه چې کوم دی نور شیزونه چې کوم دی غیبتونه چغل خورای کیږي دغه سي مختلف قسم ماحولونه جوړ دي په کورونو کې نو د ابراهيم عليه السلام د کور ماحول دیندار او ځکه چې کوم دی بیبي هم سونه ویلې او صرف دومره ویل چې آیا دا د الله حکم دی تا نو جو ابراهيم عليه السلام فرمایل او د الله حکم نه خبره هم نکړه صرف سره خوځاو نو بیا دا پوي شولا به چې کوم دی عیسی منو ویل ابراهيم عليه السلام روان شو د خپل زوی واغست اسماعیل عليه السلام د سره لګي شان کجوري وي او ابراهيم عليه السلام سره یو مشکی زوا چې هغه کې لګي شان وبوي نو څو وخت بعد هغه ختم شو بم ختم شوي او کجوري ختم شوي نو اسماعیل عليه السلام ډیر چې کوم دی په بد حال کې او بس بیهوش او مرګ ته ورنږدې نو هاجره بیبي چې کوم دی پاسې د لمنډي وخی کله صفا طرف ته کله مروه طرف ته او خپل بچی لپاره چې کوم دی غم کوي چې یاره سو بو ګورم چې وبوس کې او دا چې کوم دی ټیک شي او بهتر شي نو کله به صفا ته ختله هغه طرف ته به قتل د شګو چې کوم دی صحراګانی دي او د ویل کې چرته دغه طرف ته یو قافله را روانه او غي سره وبي کله به مروه طرف ته ختله دا دوه وړي غرونه شاندي ټیلې دي هغه طرف ته به قتل
نو اسم چې کوم دی په نظر نه راتلل اخره کې چې کوم دی اسماعیل علیه السلام چې کوم ځای کې پروتو حق د الله جل شانه یو چینه جاری کړ د وبو د اسماعیل علیه السلام د برکته او دا چرال لوی قتل چې وبروانی دي نو زری ویل زمزم زمزم څه ته وای زمزم د عبرانی زبان لفظ دی زمزم وای ودرېګا زمزم ودرېګا نو دغه ځای کې چې کوم دی دا چینه جاری شوله او نن چې کوم زمزم وبدي دا مونږ چې سکو دا د اسماعیل علیه السلام دغه برکت د وجه مونږ تاسو سکو او دا صفا مروه چې کوم چکرې دي د هاجرې بیبي دغه سنت دي چې الله جل شانه د مسلمانانو ته مونږ تاسو هم چې کوم دی دا غي حکم کړی دی چې دا وکوي نو انسان چې کوم دی دا سوچ نه کوي چې یاره زه دا صفا مروه منډه وامه یا په عرفات کې ولاړې ما یا چې کوم دی په مینا کې دا ورځې ته روما نو عقل به موږ تاسو نه استعمالو پدې کې بس د الله پاک حکم دی څنګه چې ابراهيم عليه السلام عقل استعمال نکړ بس د الله حکم دی دا پرېک دوزا او دا غي د برکته مکه چې کوم دی د دین خار جوړ شو مخکې دغه د دین نو بيدینی وا کفارو يهودینو خو الله جل شانه د ابراهيم عليه السلام د دې قرباني او د اسماعیل عليه السلام او د هاجرې بیبي د دې قرباني د وجنه دغه ځای چې کوم دی د امن او د دین مرکزی جوړ کو چې نن سبا ټول مسلمانان دغه ځای ته ځي او د دین چې کوم دی سنه فائدہ حاصلې او الله جل شانه د دې حکم هم کړی دی چې چا باندې چا سره چې کوم دی استعداد وي مال وي سره چې د خپل کور او د آنی جانی د لارې اولته چې کوم خرچه ده دا برداشت کول شي دا انسان به حج کوي به باندې حج واجب دی او فرض دی اگر چې د سو وجوهات او بنا باندې اوس باندې د مسلمانانو د خپل کمزوري او کوتاهي د وجنه موږ تاسو دعا وکړو چې الله جل شانه به چې کوم د حج کولو کی او موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو د مرنه مخکې حج وکړو الله جل شانه د عمل کولو توفیق را نصیب کړي امين یا ارحم الراحمین یا ذل الجلال والاکرام یا ذل القوه المتین الله زموږ ګناهونه معاف کړي کې په خپل من په حال باندې رحم وکړي کې خطاګانی دغه شي کمزوري معاف کړي کې مخ ډیر کمزوري ډیر خطاکار یو ډیر ګناګار یو یاله د عفو معاملې را سره وکړي کې څومره پریشان حال دي تی پریشانی ختم کړي کې څومره ضرورتمند یا الله ضرورت د خپل خزانه پوره کړي کې امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله